دې چې نیت تړي څنګه تړي سوي څو رکعاته مونځ کوو څلور رکعاته مونځ په دې حاضر امام پسې دوه رکعاته کوي که څلور کوي دروغ یې ویلې که نه دا دروغو نه مونځ شروع شو د الله بنده هغه اولنۍ خبره خو مې چې راته کړې وه خو دا وه چې د بدعت نه مونځ شروع شو د سره اوس څه کوې دې کذاب سره جومات ته راغی او دروغ ویې لګیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو امید لرم چې خبر الله تعالی هم د صحت او عافیت په جامه کې ساته نن 23 جمادی الثانی 6 جنوری 2024 ته دویمه دریمه ورځ ده زه خپله نومه څه جلسو پروګراماتو په سلسله کې بهر هم په سفر هم یو کلیپ ما ته ملګرو لیږو مختلفو ملګرو بیا ټلیفونونه هم کېده بعضې طلبه هم کوله اکثر عوام الناس هم کوله د پېښور کې یو وابي دی غیر مقلد د نیت په حوالې سره هغه یو بکواس کړی دی یو غلط بیاني کړې ده او خلک یې په شکوکو شبهاتو کې اچولي دي یقین نو که موږ مخکې اورېدله چې امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب د روکاړوي رحمه الله به فرمیل ول تبلیغي جماعت کار داره چې بالمازه راولي منځګزاره کوي د غیر مقلدینو کار داره هغوی منځګزارو ته په ذهنونو کې وسینو کې زړونو کې وسوسې ورچې ورته ستا منځ نه کېږي بېنهي دغه حالت دی ټول مسلمانان پریشانۍ کې اچولي دي هغوی سرسري عوام دي غریبان نه پوهېږي دغه خبرې د دې خناسو اوري او په شکوکو شبهاتو کې غورځېږي او یقین وکړه په دې وخت کې دوه غیر مقلد یو روح الله توحیدي یو عبدالله سلفي هغه عبدالله سلفي ته چې وګورې دا خدای هغه شکل هم وران کړی دی یقین وکړه دغه خارجي ته که یو څوک ګوري د شکل ته ګوري د خبرو باندې به یقین ونه کړي چې الله شکل هم وران کړی دی هغه په عقایدو نظریاتو په حوالې سره چې څومره مکار ځان یې جوړ کړی دی خلکو ته شکوک شبهات وراچي تازه ورځو کې په مثال الجوربین په جراو باندې نمسې په حوالې سره دا کلیپ وایرل شوی الان کې ما د هغې جواب کړی دی بیا خبرې رالي هغه کوي او زه دته چیلنج ورکوم که ته د نر بچی هم په دغه خپل جومات کې یو مجلس جوړ که مونږ دروغ واړه راسره کښېنه زه ستا علمیت ستا غیرت زه دنیا ته ورښیم صرف بکواسات کې راځي جمعه کې عوام درته ناځي غریبان خو چېرته نور څه ووایه که نه دې بکواساتو نه علاوه تعالی بل څه نه درځي برحال جانې دو انشاءالله بلکې بس د هغې وضاحت کوم خو دلته دغومره وایم دې وسوسه دا ور اچولې ده وایي تاسو چې نیت کې ولاړ یې دروغ وایي هلکه څنګه دروغ وایو وایي یو کس راشي د هغه نه 2 رکعاته شوي یعنې مسبوق دی چې ودرېږي 2 رکعاته خو د شوي دی امام سره 2 رکعاته کوي نو دی چې نیت تړي دی څه وایي 4 رکعاته فرض مونځ کوم په دې حاضر امام پسې نو تا خو دروغ ویل ځکه امام پسې ته 2 رکعاته کوي ته وایي زه 4 رکعاته کوم نو د مونځ ابتدا د دروغ نه وشوه نو زه جواب دغومره وایم عوام ورونو ته وایم ګورئ تاسو وګورئ دا 2 جملې د ظالم یو ځای کې اعتراض کوي مونږ چې کله ودرېږو مونځ ته مونږ وایو مثلا نن مازدیګر مونځ کوم زه د نن مازدیګر 4 رکعاته فرض مونځ ادا کوم یو جمله شي ده خو زمونږ خلک یو ځای وایي بیا ورسره مو وایي په دې حاضر امام پسې یعنې ما اقتدا کړی دی په دې امام پسې زمونږ دلته 2 خبرې یو دا ده چې 4 رکعاته فرض مونځ کوم دا صحیح د 4 رکعاته هغه کوي 2 امام پسې یو په امام پسې یا ټول په امام پسې په خپل ځای دویمه جمله دا ده په دې حاضر امام پسې یعنې ما اقتدا کړې ده په دې حاضر امام پسې مونږ چې عربي الفاظو اقتدیت بهذا الامام ما اقتدا کړې ده په دې حاضر امام پسې نو هغه خو جدا جمله ده تر دې 4 رکعاتو سره دا ولې لګې دا خو ستا حماقت دی که نه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فقیه واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد د فقهاو دشمنه د عوامو هم دغومره عقل شته دی دغومره پوهه شته دی خو کم عقله ستا نشته دی دغومره پوهه یو خبره امید دی زما په خبره باندې به عوام الناس رونه پوهې شوي وي نو خبره خو زموږ صحیح ده که نه امام پسې اقتدا وکړله او مونځ چې و زموږ هغه 4 رکعاته و 4 رکعاتو خو د دویمې جملې سره تعلق نشته دی دا ظالم یې ورله په زور جوړوي دویم نمبر دی چې وایي 4 رکعاته کوم خبره صحیح ده ځکه دی خو 4 رکعاته کوي که د 4 رکعاته نه کولی پکاره چې پر 2 رکعاتو باندې سلام ګرځولی وی او بیا دغه 2 رکعاتو لپاره بل نیت کولی نو دغسې خو ده نه نو دغه امیر اور په خپله خبره کې صحیح دی خو دا غیر مقلد چې ځان ته شیخ وایي دا دجال او کذاب دروغجن دی دریم نمبر دی چې دا وایي ستاسو مونځ په دې سره عوامو ذهن ته دا ورځي چې تاسو په دې نیت کې دروغ وایي مونځونه هم غلط دي نو عوام خلک په دې غلط فهمۍ کې مبتلا شوي دي چې یاره زموږ نه مونځونه خو غلط شوي دي ټول فاسد شوي دي نو زه درته وایم اول خو دره مطلب باطل دی خو که بالفرض صحیح هم شي
بیا مونږ نه باطلېږي. تاسو ګورئ زموږ د فقه کتابونو لیکلي مثلا شامی جلد نمبر 2 صفحه 112 کې لیکلي والمعتبر فيها عمل القلب، معتبر فيه کې عمل پدې کې عمل د زړه په دې نیت کې فلا عبرة للذکر باللسان ان خالف القلب، پدې کې عبرت نشته ذکر د جبه لره، اعتبار نشته ذکر د جبه اگر کده رزله خلاف وي. مثال ګورئ زنن ما ذکر سلو رکعت پرز مونږ ته ودرېږم زما زړه کې هم دغه نیت دی یا زنن ما ذکر سلو رکعت پرز مونږ کوم او په جبه باندې زما الفاظ راړل چې زر ماسپخین سلو رکعت مونږ کوم نو دې جبه خبرې له اعتبار نشته مونږه صحیح دی ځکه په ځل کې ردم دغه خبره ده نو کبل پر ستاره خبره صحیح هم شي زموږ امید دغه وم وای بیا هم دغه مون صحیح دی اگر نه پاسې دی الحمدلله. سلورم نمبر کبل پرز دې د دواړه جملې ته وتړي بیا هم صحیح ده حکمن او دغه باندې نص موجود دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابو داود شریف حدیث نمبر دی 1121 بخاری شریف کې د حدیث تر من ادرک رکعت من الصلاه چا چې یو رکعت د مونږ نه بیا مونته فقط ادرک الصلاه چا چې امام پسې ودرو یو رکعت بیا مونته د ټول مونږ بیا مونته نو چې ټول مونږ بیا مونته یعنی سلور واړه رکعت بیا مونته نو کوي سلور رکعت په امام پسې کوم نو دروغ په رقم تر پراله رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب کیتا یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم استبنس دروغ وی دي دا نسبت خو ته احناف ته نه کې ظالم د احناف او رفیق دشمنی کوم زی ته ورسېدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب دی وکړو پکاره چې دا ته کم ناس دي لاندې غیر مقلد دیو ته کاش د زما کلیپ به اورم پکار د چر دی په بدل کې پر روانه جمعه کتاب په چپلو باندې ولې دی منبر باندې بیا پرې نه دي کذاب رقم مکر د جن انداز خپل او زر دی مثال هم ویم ګوره امام ولاړ لیکنه د امام مسافر دی د 2 رکعات کوي د مسبخین مقیم پسې ولاړ سلور رکعات کوي اوس دې ځکه هم دغه مقیم وای زرنه سلور رکعات پرز مونږ کوم دا مو چې په دې حاضر امام پسې نو دا خو دروغ نه دي صحیح دي که نه